چې نئی سره قرباني کول بالکل ټیک ندي. نئی سره قرباني نه کی کچا قرباني نئی سره وکړه قرباني برباد شو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نئی سره قرباني کول جایز دي او کنه؟ محترم او اهمه مسله ده او د قرباني متعلق ده. هر ملګری قرباني کوي نو هغه له پکار دغه چې کله قرباني کوي چې د شرایطو او احکامو چې کم دی غور فکر او سوچو کې د دې چې کم حکمونه دي او سبا نکیږي سبا نه کیږي د دې خبر ورته پته وي. اولنۍ مسله دا چې نئی سره قرباني کول بالکل ټیک ندي. نئی سره قرباني نه کی کچا قرباني نئی سره وکړه قرباني برباد شو. ځکه چې نئی اکثر د خلکو ګیره چې کم دی دا وړې کوي. صحیح دی جی. او حدیث کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ګیری وګدي کوي او بریتانه کټ کوي. نو اکثر دا سینایان چې ګیریم کټ کوي وختانم کټ کوي. دا خبره بیا خبره لاړه شک ته پرې وته مشکوکه شو. نو بهتر دغه د کچرته نئی ځان لا قرباني کوي نو بهتر دغه ده چې نه ایته دی او بهانه وکړل شي چې را بس مونږ کسان پوریو ته ځان لا قرباني وکړو. علم پکار دی چې ځان لا قرباني وکړي. ول خو کچرته د سره نور پیسې وي دین ای سره ګوره ګمان په انسان باندې خکې کچرته دین ای سره نور پیسې وي او تعالی پیسې درکړي چې ما ځان سره شریکه دا د نیا پیسې نه ما یعنی ما دې کې هغه پیسې شامل نه کم چې زه نه توپ کار کوم به کولای شي او کته ته پته وي چې د مال هغه پیسې راغی کم چې د خلکو لګيري وړي کړی نو بیا خپل قربانیم تبا شو او نه چې کم ده خو تبا د استا مزر سکیږي خرابيږي. د قربانو په مسایلو کې چې کم ده ډیر زیات چې کم ده احتیاط کوي. الله رب العزت دا قرباني موږ تاسو لا توفیق راکړي چوکو او الله رب العزت دا قرباني چې کم ده موږ تاسو نه قبول منظور کړي. واخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین.